جی ګرانو کتونکو په مشرق ټي وي ستاسو خپل پروګرام کراس روډ سره محمود جان بابر ستاسو خدمت کې ځل بیا حاضر دی. زمونږ په ډیرو علاقو کې اوس نوي خبرونه را روان دي چې هغه علاقې چې کوم د حکومت د کرونا د بیمارۍ د وجې بندې کړې وي هلته سمارټ لاک ډاون لګولی و هغې کې اوس په ارام څه علاقې کولاویږي لګیا دي. اوس د مردان نه درنګ لږ ساعت مخکې خبر راغلی وه همدغه خبرونه د پېښور نه هم را روان دي چې 14 او 15 ورځې څه علاقې داسې وې چې هغه بندې وساتلی شوې او په هغه علاقو کې پولیس ولاړو او په هغه کې تګ راتګ بند و صرف د خلکو د د انتهایی بنیادي ضرورت دپاره د بهر وتو اجازت و. موږ به غوندې په دې پروګرام کې دا ګورو چې حکومت سره داسې کم اطلاعات وي د اطلاعاتو داسې کمه ذریعه ده چې د هغې په بنیاد باندې هغه دا فیصلې کوي چې دا علاقه دا د بنده کړی شي په دې کې د کرونا د خورېدو خطره ده او دا مونږ بنده کا. دا په مردان کې وي که دا په پېښور کې وي که دا په سوات کې وي که دا په پاکستان کې په هر ځای کې وي حکومت سره اخر داسې د معلوماتو ذریعه څه ده او په هغه علاقو کې اصل صورتحال څه دی. د حکومت سره 2-3 خبرې داسې وي چې د هغې نه دوی ته پته لګي یا خو د یو علاقې نه کیسونه ډېر زیات را رواني یا چې کوم کیسونو ټیسټونه را رواني هغه ټیسټونو په بنیاد باندې دوی ته پته ولګي چې د دې علاقه کې دا کیسونه د وخت کې زیات دي یا دوی سره چې کومه لیسټونه دي د علاقې د آبادۍ په هغې کې داسې ځای نه وي چې په یو ځای کې ډېر زیات خلک اوسېږي لکه پیله به د پېښور په د ګیر چاپېره په علاقو کې یو آبادي به وه چې هغې ته به ویل چې یاره دلته سرایونه زیات دي. سرایونو کې به خلک په وړو کوټو کې یو خاندان اوسېدو په یو سرای کې به 20-30 کوټې وي نو په یو ځای کې به ورکوټې غوندې ځای به په هغې کې به په سوونو خلک اوسېده. نو آیا هغه خلک هلته موجود وو؟ آیا دا ټیسټونه چې کوم حکومت کړي دي دا ټیک دي؟ دوی سره نور داسې کومه ذریعه ده چې د هغې په بنیاد باندې دوی دا سمارټ لاک ډاون کوي او بیا د هغې څه ذریعه وي چې بیا دوی له پته ولګي چې دا سمارټ لاک ډاون اوس ختمول پکار دي. یعنی 15 ورځې د خلکو روزګار بند دي د خلکو کورونه بند دي د خلکو تګ راتګ بند دي. ایون خلکو به ویل چې په پېښور کې ډېرې داسې علاقې دي چې هلته د بیمارانو ته هم د تګ راتګ اجازت نه وي. ما په خپله څه علاقې وکتې ما پکې ویزټ وکړو نو په خپله چې موږ وکته نو هغلته یعنې هر طرف نه د راتلو کوشش وکړو نو په هغې کې به صرف د یو پیدل سړي د تلو اجازت و خو چې چا لکه نور پکې داسې د تګ راتګ اجازت به نه و. دا که د خلکو دپاره ضروري وي دا ډېره ښه خبره ده خو که حکومت سره د دې معلوماتو دپاره څه داسې ښه ساک والا څه معلوماتو ذریعه ورسره نه وي او دا کارونه کوي نو دا خو د ډېر لوی نقصان باعث جوړېږي لګیا دي. مونږ نن جایزه اخلو چې د حکومت سره اصل کې مخکې د کولو دپاره څه دي او اوس چې څه وکړه دا څه دي. حکومت ته څه پته ده یو اعلان روان دی چې بس راتلونکي میاشت په ډېره سخته وي بیا ووایي چې نه دا میاشت ختمه شوه اوس راتلونکي میاشت په د دې نه سخته وي بیا وایي چې جولۍ را روانه ده په دې کې به دومره لکه کیسونه به راځي اوس جولۍ به سبا شروع شي دوی ویل چې 12 لکه کیسونه به وي په پاکستان کې. اوس د ډېرو علاقو نه لګېده سوال جوابونه را روان دي چې نه هلته کمې را روان دی په پاکستان کې. نو اخر زمونږ واکمن دا بیانونه ولې ورکوي په دې باندې به هم کوشش کوو چې چېرته څوک واکمن میلو شي. دویمه خبره دا ده چې نن په اخبار کې خبرونه راغلي دي چې هغه خلک چې چا دپاره حکومت دا اعلان کړی چې د دې کرونا د وجې چې چونکې خلک په کور کې ناست دي د هغې د ګټې وټې څه بندوبست نشته نو د ډېرو خلکو دپاره دا اعلان شي چې هغوی نه به د 3 میاشتو د ګیس او د بجلی بیلونه نه اخلو خو اوس اچانک خلکو ته د ډېرو ځایونو نه دا شکایت را روان دي چې هغه ټولو خلکو له د 3 میاشتو بل راو نو که دا بل هغوی په د هره میاشت په بنیاد باندې جمع کولې نو د هغوی باندې به دومره لوی بوج نه پرېوتو خو دا 3 میاشتو بلې چې ورته اوس راولېږلو بیا د دې خبرې څه ضرورت دی حکومت ولې داسې اعلان کوي چې پوره کوي نه. دا زموږ د پروګرام موضوع ده په دې باندې به خبرې کوو په دې بازارونو باندې به لږې خبرې کوو کورونو باندې او د ټیسټونو خاص خبره کوو. داسې خلک شته دی چې د هغې د ټیسټ 20-30 ورځې شوي دي د هغې رزلټ لا نه دی راغلی رزلټونه ورک شوي دي او حکومت لګیا دی هغه کوي اعلانونه کوي. ما سره په سټوډیو کې رحمان ګل صاحب موجود دی. رحمان ګل صاحب تاجر رهنما دی د یو علاقه ده د علاقایي بازار صدر دی او موږ د غټو سوداګرو سره همیشه خبرې کړي دي غټو تاجرانو سره همیشه خبرې کړي دي خو موږ د ورکوټي لیول د بازار اندازه نه ده اغوستې چې هلته څومره دوکانونه دي څومره کاروبار دی دننه پروت مال څنګه خرابېږي او دا فیصله چې کېږي آیا دا خلک هم چېرته په اعتماد کې اغوستی کېږي چې دوی ته ویلی کېږي چې هلکه خرابېدو والا سامان ته تاسو وباسئ چې موږ دا علاقه نوره بندو 15 ورځې به دا بند 15 ورځې بعد به چې اوس کله دا دوکانونه کولاویږي نو که په هغې کې د لکونو روپو سامان پروت نو په هغې کې به اوس بچ شوی څومره وي. رحمان ګل صاحب تاسو خپل پروګرام کې هرکلی ویم
زما سره به زما یو دو جرنلسټان ملګري به هم په دې پروګرام کې برخه اخلي د هغوی د موجودګۍ وجه به هم زه تاسو ته ښیم. اعظم رحمان زما ملګری دی، هغه آج ټي وي کې کار کوي او هغه صحافي دی، هغه به هم ما سره په دې پروګرام کې وي. او دې نه علاوه زما بل ملګری صحافي به هم راځي. دوی سره به زه په دې باندې خبرې کوم چې دوی کله ټیسټ ورکو او کله د هغې رزلټ راغو نو بیا څه وشو. او زه به تاسو ته د یو بل ملګري کیسه هم کومه چې هغه په 3 جون باندې ټیسټ ورکړی و او د کرونا دپاره خپله نمونه ورکړې وه. هغه وایي چې ما نن هم معلومات وکړه 28 ورځې تېرې شوې نو هغه چې کوم حکومت چې کوم 1900 یو نمبر ورکړی 1700 نو هلته نه ورته دا سوال جواب میلاو شو چې جي ستا د ټیسټ رزلټ لا نه دی راغلی. 20 ورځې که هغه کس کې کرونا وا نو هغې نه به څومره کسانو ته نقصان رسېدلی وي او د حکومت د دې ټیسټونو اخر فایده څه ده. او بیا هغه وایي چې ما ته وویلی شو چې تاسو دوباره جي راشي ټیسټ ورکوئ. نو مونږ هغه خپله مونږ سره یو آډیو هم شیر کړې ده، یو آډیو را سره هغوی شیر کړې ده چې هغوی کله ټیلیفون وکړو نو هغوی ویل چې زما اواز خو ورته خلکو ته مه اوروئ، خو دا لغوندې خلکو ته واوروئ چې ما ته څه جواب میلاوېدو چې کله به ما سوال کولو چې خلکو له پته خو ولګي که نه چې مونږ کله ټیسټ ورکوو او بیا مونږ ته حکومت څه جواب راکوي. نو که هغه تیارې پروډوسر صاحب د آډیو به وورو جی د هغې خبرې لږ غوندې اورو سرکاري سړی هغې له څه جواب ورکوي هغه واورئ بیا راځو خبرې کوو. تاسو خپل نمبر ورکړو موبایل سره دا نمبر لږ ووایاست یا باندې باندې چک کوم زه بس تاسو سره ډېټا مونږ سره اویلیبل نه ده تاسو دلته ډېټا مونږ سره نشته ستاسو جی بالکل سبجیکټ څه سکاري بعض ټایم لیکن موږ سره رزلټ چې کوم راځي نیګیټیو یا پوزیټیو راځي که نه دی یو بل انکریج ورته وي نو هغې کې دا مطلب چې تاسو سره دوباره سیمپل ورکوي بیا که نه نه سره میسج نه سره دا به بعض چې کوم وز کوي سره هغې میسج وکړي یا چې کوم دی یوزر نیم پاسورډ ورکړي او زموږ چې کوم اسلام آباد ته ځي نه طرف نه میسج نه کېږي هغې نه که نه نو په دې وجه باندې څه ده تاسو بیا چې مطلب ده کله ټسټ 2 ورځې پس تپوس وکړي نو د رزلټ راغلي یا چې 8-10 ورځې تېرې شي نو هغې کې بیا سره موږ ووایو چې دوباره سیمپل وکړئ سر بس هغې ته به سر دې پته نه وه دې څیز نو سر د ستاسو بیا دوباره به سر سیمپل سر دوباره به سیمپل کوئ سر خیر زه فارم به ډک کړم جی بالکل خو سر هلته چې اوس هغې طرف نه مونږ راشي نو مونږ هغه اپډیشن وکړو که نه چې نه یې راغلی نو مطلب بیا خو مونږ داسې دغه نه شو کولی ځان طرف نه په دې وجه جی تاسو واورېده دې کې د هغه یو سایډ اواز نشته ځکه چې زما هغه ملګري ویل چې زما اواز یې څوک نه اوري خو هغه خپل تپوس دپاره ټلیفون کړی نو هغه ټلیفون په جواب کې هغوی ته چې کوم جواب سرکار د اړخه میلاو شو د هغه نمبر نه هغه تاسو واورېدو. دا زما ملګری وایي چې ما په 3 تاریخ باندې ټیسټ کړی و نن 13 تاریخ دی 20 ورځې وشوې. حکومت لګیا دی په پاکستان کې ټیسټونه کوي. د پنجاب وزیر اعلی لږ ساعت مخکې ویل چې ما تر اوسه پورې 15 لکه ټیسټونه وکړه. زموږ په خیبر پښتونخوا کې هم همدغه رنګې ټیسټونه روان دي. دا ټیسټونه چې په کوم وجه باندې یعنې په دې باندې یقین نشي کېدی د هغې ما تاسو ته څه غوندې معمولي غوندې ثبوت درته وښلو. مخکې زو په دې باندې خبره کوو دا زموږ ملګري دي چې دا ما تاسو ویل اعظم رحمان صاحب د آج ټي وي دی هغې سره به هم زه خبره کوم خو اول به رحمان ګل صاحب نه خبره. رحمان ګل صاحب تاسو د یو بازار صدر یې ستاسو په بازار کې به کم از کم سوونه دوکانونه په دې کې سوونو خاندانونو خلک راځي په دې کې روزانه کاروبار کوي. دا بازار چې کله بندېدو که نه او دا علاقه چې کله ټوله بندوله نو تاسو ته څه ویل لکه حکومت تاسو ته څه ویل څومره وخت درته درکړو چې تاسو وځئ چې موږ دا هر څه بند کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. پهله خو محمود جان صاحب ستاسو ډېره شکریه چې تاسو موږ دلته راوغوښتو او په پهله ځل باندې زه مشرق ټي وي ته انټرویو ورکوم یا خبرې ما سره کوئ ډېره شکریه. بازار بندېدل داسې دي چې نه پوهېږو چې د ګورمنټ څه پالیسي ده. بازار پکار خدا دی چې کله یو ځای کې سمارټ لاک ډاون کېږي چې د هغه ځای مشران د هغه بازار مشران هغوی ځان سره کښېنئ او د هغوی په مشوره باندې هغه ځای بند کړي. چېرې څه طریقه به کوو موږ باندې بازار داسې بندېږي چې د شپې 12 بجې به نوټیفیکیشن وشي او چې سهار به خبرېږي جي نو بله دنیا به وي هغه سیلونه به لګېدلي وي او بازار به بند وي چې وایي بازار ته به نه راځئ. زه خو دا وایم زمونږ ډي سي صاحب سره هم خبرې شوي زمونږ کمیشنر صاحب سره هم خبرې شوي دي کې ملاقات کړی دی موږ مشران موږ سره وو. زه دا وایم چې تاسو ما ته وښیئ په دې علاقه کې چې UC 17 به والمه چې دا کومه موږ باندې بنده کړې ده او رمداس بازار بند کړی دی. UC 17 کې آیا دا بیماران څومره دي
کچرته بیماران وي خو بالکل مونږ حکومت سره تعاون له تیار یو چې 15 ورځې نه 30 ورځې دې بند شي خو چې الله پاک بیماران ښه کړي او چېرته بیماران نشته مونږ هغوی ته دا وویلې چې ته ما ته وښیه ما هغوی ته یو نقشم جوړه کړه چې ما ته یو محله کې وښیه چې یو بیمار وي بله دا خبره ده چې دوی په لیسټونو پسې ځي چې یاره د دې علاقې ریزلټ چې کوم دی یا لیست چې کوم راغلی دی د ټیسټونو نو هغه بیماران زیات دي 194 دی یا 54 دی څومره دی خو ټول یونین کونسل کې جی بیا موږ ورته دا وویلې چې بھئی دلته زه تاسو ته به نیم خیمه او د هغې کور هم زه تاسو ته خیم چې دلته نه هغه خلک تلي دي څوک ګلبهار کې اوسېږي څوک بخشو کې کوم لیست چې وخورو دا خلک هلته اوسېدم نه دا خلک هلته نه اوسېږي جی نو موږ وایو چې موږ له به نیم لیست راکړو زه تاسو ته خیم تاسو ما ته نشي ښودلی زه تاسو ته خیمه چې زما 19 سال ما صدارت وکړو د دې بازار او 36 سال 35 سال ما د بازار کې تیر ک ورکوټه دی کې لوی شوم ما ته د کور پته ده دی سرایانو کې بخلکو سیدو هغه دلته نه تلی دی او ایڈریس دا غي اوس هم په شناختی کارت کې UC 17 دی رمداس دی قوت اسلام دی غړي میر احمد شاه وغیرہ وغیرہ نو مونږ هغې ته دا ویل خو هغې خبرو ته تیار نه دي هغې وایي چې تاسو مونږ نه ښه نه پوهېږئ که نه جي جو چې ښه نه پوهېږو بیا خو پکار دا دی چې کله ته سمارټ لاکډاون کې نو 2 ورځې مخکې 3 ورځې مخکې ته مونږ ته اطلاع راکړه مونږ ځان سره کښېنوه چې بھئی ستاسو په دې دوکانونو کې که داسې څه سودا وي چې هغه د خرابېدو وي نو مهرباني وکړئ دوکان نه وباسئ زمونږ مالونه جي تباه شو زمونږ شوز چې کوم دی په ګرمۍ کې هغه بالکل ختم شي اوس چې به کم سړی دوکان کولاوي ولې چې تالی کولاوېدو ته صرف دومره هم نه پرېښو څوک چې هغه پیسې راوالي یا د بجلی بل راوالي نو هغه مالونه زمونږ شوز خراب توراب شو زمونږ کپړه خرابه شوه جیولري زمونږ بالکل له کار نه ووته ولې چې ګرمۍ سره ډېره زیاته خرابېږي بل حکومت نه مونږ یو ډیمانډ دام کړی و چې تاسو مهرباني وکړئ څنګه چې تاسو فورس تیار کړی و چې یاره ټیګر فورس به کار کوي او هغه به کور په کور باندې پیسې ورکوي یا څه امداد به کوي نو زمونږ هم مشرانو دا ډیمانډ کړی و چې بھئی 1 لاک روپۍ ګرانټ ورکوي یو تاجر ته او هغه په دې بنیاد باندې ورکوي چې د بجلی کمرشل بل وګورئ کمرشل بلونه ډېر اسانتیا سره د دې تقسیم هم کیدی شي نو که دا 1 لاک روپۍ چې کله لاکډاون شو نو تاسو باندې بل خو اوس نه راځي که نه ولې دا خو ډېر یاره جي د بل چې داسې خبره وه چې یاره بل به نه راځي او بل داسې راغلی دی چې جي زما خپله یو دوکان دی او هېڅ پکې نشته 32,000 روپۍ هغې ما پسې بل رالو پرون زه د وابډې دفتر ته لاړم نو هغې ما ته وایي چې یار موږ ته هم درد سر جوړ شوی دی او دا چې کوم دا 3 میاشتې دا بلونه دغه شوي وو نو موږ یا دا خو دوی ویل چې دا موږ معاف کړو دا موږ هغه بلونه بیا راغلي موږ به لږ کوشش کوو که موږ د پیسکو د اړخه موږ سره څوک میلو شي که نه چې یاره دا بلونه څنګه راغلي دي ځکه چې دوی خو ویلي وه چې موږ به دا بلونه به نه راځي خو خلکو باندې په بندو کورونو په بندو دوکانونو په بندو کاروبارونو باندې حکومت یو ځل بیا بل راوستی دی نو کوشش کوو که زموږ شوکت افضل صاحب هم دلته ترجمان دی که هغه میلو شي هغې سره به خبره کوو تاسو سره زه خبره کوم خو زما ملګری دی اعظم رحمان صحافي دی لږ غوندې زه د هغې نه خپل حال اخلم هغه یو بله مسله ده اعظم رحمان صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت شکریہ محمود جان صاحب آپ کا مجھے انوائٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ میں نے جن لوگوں کی کہانیاں سنی ہیں کہ انہوں نے ٹیسٹ کروایا کرونا کا اور ان کو جب اس کا رزلٹ ملا تو پھر کچھ نہیں بچا تھا تھوڑا سا بتائیں گے کہ کتنے دن بعد آپ کو آپ کے ٹیسٹ کا رزلٹ ملا اور آپ کی فیلنگ کیا تھی جی ایسا ہوا کہ مجھے جو ہے تقریباً 7-8 تاریخ کو سمٹمز آئے مجھے ٹیمپریچر تھا تو اس پہ میں اپنی چھٹی کر لی اور میں ٹیمپریچر تھا تو میں نے پہلے اتنا دھیان نہیں دیا کیونکہ میں اسپتال جانے کے اس میں نہیں تھا کیونکہ مجھے اسپتال کی حالت پہلے سے پتہ چل جاتی ہے ہمیں تو پتہ ہوتا ہے سب کو اور لیکن آخر میں یہ ہیڈ آفس کی طرف سے ہمیں کہا گیا کہ آپ نے ٹیسٹ لازمی کروانا ہے اس کے بعد آپ کو اس کے بغیر آپ کو آفس آنے کی پرمیشن نہیں ہوگی تو میں 10 جون کو ٹیسٹ کروانے چلا گیا پولیس اینڈ سروسز ہاسپٹل میں تو وہاں پہ میں نے جب اپنا ٹیسٹ کر پہلے تو میں نے ان کو جا کے کہا کہ میں جرنلسٹ ہوں آج ٹی وی سے میرا تعلق ہے تو مجھے لگا شاید کچھ وہ کر دیں گے مجھے کوئی کہیں گے کہ یار آپ یہ ہمیں نمبر لے لیں واٹس ایپ اس سے آپ کو لیکن انہوں نے کچھ اس طرح کہتے ٹھیک ہے آپ ادھر جا کے بیٹھ تو میں ادھر جا کے بیٹھ گیا اب یہ تھا کہ میں صبح گیا تاکہ میں چاہتا تھا کہ میں رش کے بغیر میں اپنا جو ہے ٹیسٹ کروا لوں اور کیونکہ کرونا ہے مجھے پتہ نہیں تھا یا نہیں لیکن وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو پتہ ہے کہ اکٹھے نہیں ہونے چاہیے سماجی فاصلوں کا خیال رکھنا چاہیے لیکن جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ اتنی بھیڑ صبح بنی ہوئی تھی اور بھیڑ اس وجہ سے بنی تھی کہ 9 بجے ڈاکٹر کے آنے کا ٹائم تھا لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے اپنا آرام سے 9:45 بجے آئے ہیں 9:45 بجے میں نے جو ہے اپنا ٹیسٹ کروایا اور اس کے بعد میں نکل گیا ہوں اور میں باہر جب آیا ہوں تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ سر اس کا رزلٹ میں کیسے حاصل کروں گا
گا. انہوں نے کہا کہ آپ کو واٹس ایپ آپ کو جو ہے SMS موصول ہو جائے گا, اس کے علاوہ آپ ہمارا PTCL نمبر بھی لے لیں. تو میں نے ٹھیک ہے, میں نے کہا میں PTCL نمبر بھی لے لیا, اور ٹیکسٹ جو ہے انہوں نے کہا 2 دن میں آپ کو موصول ہو جائے گا. میں نے 2 دن انتظار کیا. اس دوران جو ہے مجھے بالکل کوئی SMS وغیرہ موصول نہیں ہوا. تو میں نے جو PTCL کا نمبر تھا وہ ڈائل کرنا شروع کیا. تقریباً صبح 9 بجے سے میں نے ڈائل کرنا شروع کیا, اور 2 بجے دوپہر کے 2 بجے تک ڈائل کرتا رہا. وہ نمبر کوئی پک ہی نہیں کر رہا تھا, کوئی اٹھا ہی نہیں رہا تھا وہ نمبر. اور میں اتنا شوق ہو گیا کہ یہ تو حال ہے, اور کافی شاکنگ تھا. اکثر وہ بزی مل رہا تھا اور بعض وقت جو ہے وہ کوئی اٹھا نہیں رہا تھا. پھر میں نے اس ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر کا نمبر جو ہے وہ ڈھونڈا, اپنے ایک دوست سے مانگا, ان کا نام میں نہیں لوں گا. پھر ان کو میں تقریباً 13 جون سے روزانہ کی بنیاد پر یہ واٹس ایپ پہ اور میسیجز اور کالز کرتا رہا کہ ڈاکٹر صاحب میرا رزلٹ کب آئے گا. روزانہ 14 کو, 15 کو, 16 کو, 17 کو, 18 کو, تقریباً 23 تاریخ کو میں نے میرا جو کوارنٹین پیریڈ تھا وہ 21 کو غالباً پورا ہو چکا تھا. تو میں نے کہا کہ اب ٹیسٹ رزلٹ مجھے نہیں چاہیے. آپ لوگوں نے پتہ نہیں ٹیسٹ کے رزلٹ کا کیا کیا, میں دوبارہ ٹیسٹ کروانے آ جاتا ہوں اور اس کا پھر آپ مجھے رزلٹ دے دیجیے گا. تو جب میں نے یہ کہا ڈاکٹر صاحب کو 24 تاریخ ہو چکی تھی, ڈاکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ میں دوبارہ کل آؤں گا اور میرا ٹیسٹ دوبارہ کرواؤں گا اور اس کا رزلٹ مجھے آپ دے دیجیے. 7 تاریخ سے لے کے 24 تاریخ تک آپ کو آپ کا رزلٹ 7 تاریخ سے لے کے 24 تاریخ تک مجھے رزلٹ نہیں ملا. 24 تاریخ کو جب میں نے ان کو کہا کہ میں آؤں گا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا تو ٹیسٹ رزلٹ 1 دن پہلے آیا ہے, مطلب 23 تاریخ کو میرا ٹیسٹ رزلٹ آیا تھا اور مجھے کرونا نہیں تھا. میرا اتنا قیمتی ٹائم جو ہے صرف رزلٹ کے ڈیلے کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کے ویسٹ ہو گیا, ٹینشن لے لے کے, آفس والوں کو ٹینشن, مجھے ٹینشن, میرے گھر والوں کو ٹینشن, کام سے دور. تو یہ ساری جو ہے سچویشن تھی ہاسپٹل کے. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ جو ہے ان کو کافی پریولیجز ملتے ہیں, کافی پروٹوکول ملتا ہے. می بینگ اے جرنلسٹ, مطلب میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تو میں خود بھی اس کا قائل نہیں ہوں. ہم کہتے ہیں کہ ہم ساری سوسائٹی ایک ہی جیسے لوگ ہیں, ہمیں ٹریٹمنٹ بھی ایک جیسی ملنی چاہیے. اعظم رحمان آپ کی کہانی بھی لوگوں نے سن لی, ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. نو ګرانو کتونکو زمونږ چې کومه خبره روانه وه, نو ما د رحمان ګل صاحب سره چې کومې خبرې کولې دی وی چې زموږ په علاقه کې دکانونه هم بند وو, هر څه بند وو. خلک وایي چې 3 میاشتو بیلونه موږ ته اوس وصول شوي دي د سوی ګیس او د بجلۍ د اړخه. نو زمونږ دلته چې کوم زمونږ پیسکو دی چې کومه زمونږ چېرته موږ ته بجلۍ میلاویږي لګیا د دې موږ ته بیل هم بیا رالیږي. د هغې ترجمان شوکت افضل صاحب ما سره په لاین باندې موجود دی. شوکت افضل صاحب پروګرام کې درته هرکلی ویو. نه عزتمن شي دي, خدایم خوشحال ساته. ډېره مهرباني. ډېر مشکل کار دی د دې وخت کې د دې خبرو جواب ورکول. خو دا راته لږ وایي چې حکومت اعلان کړی چې 3 میاشتې به بیل نه الو د ډېرو خلکو نه, که نه خو ټولو له بیلونه وصول شو زیاترو له. نو اخر دا اعلان ولې دې کې محمود جان صاحب ما ته زه تاسو ته ایکسپلین کول غواړم چې زموږ دا چې کوم اعلان شوی دا امپلیمنټ کېږي. تاسو په خپله هم خبرې خپل بیلونه وګورئ. زموږ داسې ده چې کم 300 پورې یونټس والا کنزیومران دا ایو ته دا ریلیف ټوټل ملاویږي, او چې کم 300 نه زیات ده تاسو خپل بیلونه وګورئ. هغې باندې لیکلی چې تاسو دونه پیسې جمع کولی شئ یا پورا بیل هم جمع کولی شئ. چا استطاعت شته آپ پورا بل جمع کولی شي, او چې چا نشته نو انسټالمنټ کې جمع کولی شي. دا ریلیف شته, الریډي شته, ریلیف باندې امپلیمنټیشن کېږي. انسټالمنٹ مطلب دی چې تاسو قسطونو کې جمع کولی شئ, خو جمع کوئ به ټولې پیسې نه کم استعمال والا کم خلک د هغه ته فل ریلیف دی. ها بالکل فری دی د هغې جی ایو لپاره فیډرل گورنمنٹ ورکوي پیسې, او چې کم 300 نه زیاته ده هغه ته ریلیف ده. داسې علاقو کې سمارټ لاک ډاون وکړه چې هغلته بازارونه بند وو, کاروبارونه بند وو, خو خلک وایي چې زموږ 15 ورځې په دې میاشت کې بازارونه بند پاتې شوي دي. خو موږ ته چې کوم دی بیلونه هم وصولیږي لګیا دي. اوس وصولي د بیلونو شروع شوې ده او بیلونه ډېر زیات دي. نو آیا چې دا کله سمارټ لاک ډاون کېږي یا لاک ډاون کېږي نو پیسکو ته دې حوالې سره چېرته ویلی کېږي چې تاسو دې علاقو ته بیلونه مه لېږئ, دلته خو موږ لګیا داسې بیلونه بابا صاحب داسې بیلونه نه لیږل والا خو کیسه ډو سوچ هم نشي سوچ کولی چې بیلونه مه لېږئ. یو خو دا ده چې دا اوس میاشت نه سیوا شو, اختر تېر شوی ده میاشت, او دکانونه هغه پهلې خلاص کړي. اوس خو بیلنګ چې کم کېږي هغه خو د موجوده بیلنګ کېږي, او دا روجو کې دکانونه خلاص شوي او هغه وخت بیلنګ کېږي. او زوړ چې کم بیلنګ و چې څو وخت لاک ډاون شو هغه وخت کې بیلنګ موږ په زوړ حساب باندې کړی چې 13 کال دې میاشت کې څومره بیلنګ ورته شوي هغه دا په حساب باندې کړو, او هغه کوم سهولت هم
ورکړو صارفین ولای چې څوک بل جمع کول غواړي ټول جمع کی او چې کله ریډینګ شروع شي نو ریډینګ په حساب باندې په ایڈجسټمنټ وکړو او چې څوک نه جمع کول غواړي اجازه له صاحب نشته ا یو پورشن جمع کی سونه موږ ورته ویل دا نو ا سوګیا کولم دا نور ټولم دا نو ا به ایڈجسټمنٹ وکړو دا موږ سره دلته د یو علاقې یو مشر ناسته او هغوی هم زما په خیال بل سوال موال کې لري دي خو چې موږ خو تاسو له بیلونه معاف کړي وو بیلونه چې کوم دي معاف شوي دي نو په هغې کې چې څومره چې یو حد نو هغې کې خو موږ معاف کړو تاسو اوس وایي چې ما پسې بیا دومره بیل راغلی دی بیلونه جی څومره پورې چې زموږ اندازه ده زما په خیال چې شوکت صاحب هم دا خبر وکړه چې څنګه ګورنمنټ اعلانونه کوي او بس دا صرف په خوله باندې معاف دي جی باقي پریکټیکلی چې کم دی نو بیلونه خلکو پسې راځي او ډیر زیات لکه شوکت دا خبره نه ده چې هغه خوله باندې معاف ده او اصل کې بیلونه راځي ما خو دغه وایي چې 300 یونټ پورې چا بیلونه شته ا معاف ده نه زیات چا بیلونه شته ا ریلیز ورکړی شوی دا چې یو مخه نشي جمع کول نو انسټالمنټ کې جمع کی ما دا هغه وایي شوکت افضل صاحب وایي چې 300 یونټونه چې زیات موږ هغې پسې سر بیل لیږو او تاسو وایي چې نه زموږ علاقو ته بیلونه هم راغلي دي نو دا ستاسو ګیله ټیک ده ګیله بالکل زموږ صحیح ده چې موږ سره ثبوت شته دی که ماته داسې علم وی نو ما به بیلونه هم راوړی وی تاسو ته به خولم وی چې دا بیلونه 300 یونټ دي یا 200 یونټ دي څنګه معاف دي یا څنګه ریلیف چې میلو شوی دی هېڅ نشته جي بس صرف د خولې خبرې دي د هر چا جي او زمونږ کاروبار معیشت زمونږ تباه شو جي د ملک شوکت افضل صاحب ستاسو خبره که تاسو په خپله سویل غواړئ ستاسو خبره خو راغله زمونږ د خلکو اورېدونکو چې کوم کتونکو چې کوم وضاحت پکار و هغه تاسو وکړو په هر سړی خپل کیس ګوري چې هغې پسې هغه بل راغلی دی که نه دی راغلی که تاسو په خپله سویل غواړئ ګینې زمونږ طرف نه ستاسو ډېره مننه تاسو دې معامله کې دغه ویل غواړم چې د خلکو 300 یونټو پورې چې کم بیلونه ده هغه ورته لیکلي ده ورته زیرو ورته دا نه دی ویلي چې جمع کړئ زیرو پیسې لیکلی تاسو دا دونه بیل ده خو تاسو زیرو جمع کوئ هېڅ مه جمع کوئ او چې 300 یونټ نه زیاته ده هغه ته موږ وایو چې تاسو بیل جوړېږي 3500 روپۍ تاسو 250 300 500 1000 روپۍ جمع کولی شئ ګینې ټول به یو مخه بیا جمع کوئ ریلیف دواړه حدو کې ده خو یو حد کې ده چې معافي ده 300 یونټو پورې آپ فیڈرل گورنمنٹ وہی مونږ به پیمنٹ کو او چې کم 300 یونټ زیاته ده ایو ته انسټالمنټ کې جمع کولو گنجائش ده ډېره مهرباني شوکت افضل صاحب تاسو موږ ته وخت راکو څه خبرې تاسو وکړي خلکو ته به د هغې جوابونه میلو شوي او که چا ګیله وي نو هغه هم خپل په ځای باندې د هغې ګیلې هم د هغې خپلې موجودې دي هغه به راځي ستاسو دفترونو ته کوي ګرانو کتونکو پروګرام روان دی رضو دې ورکړو شاندمې نه پس جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی هغه کتونکي چا چې زموږ پروګرام کتل شروع کړي د هغې د اطلاع دپاره زموږ د نن پروګرام موضوع ده حکومت ځای په ځای لګیا دی لاکډاون کوي لارې بندوي بازارونه بندوي خلک نه پرېږدي او خلک دا ګیله لري چې په دې علاقو کې دومره لویه مسله نشته د کرونا څومره چې حکومت دې نه جوړه کړې ده او خلک وایي چې دلته خو مریض هم نه ښکاري او حکومت چې کوم رپورټ جاری کړي نو بیا په هغه علاقو کې په سونو کسانو ویلی کېږي چې په دې علاقه کې 200-300 کسان دي خو خلک مقامي خلک وایي چې موږ ته خو هېڅ پته نشته چې په کوم کور کې دا مریض پروت دی اخر کې چاته پته چې په دې کور کې مریض پروت دی نو خلک به احتیاط هم کوي نو دا کاغذونو کې مختلف معلومات را روان دي په کاغذونو کې مختلفې خبرې را روانې دي خو د خلکو ګیلې دي چې نه داسې نه ده نو د دې حکومت د معلوماتو بنیاد څه دی حکومت کوم ځای نه دا ټول معلومات اخلي ما تاسو یو ملګری خپل میلاو کو صحافي او د هغه نه ما تاسو کو نو هغه وایي چې اوم تاریخ باندې ما ټیسټ کړو په 30 تاریخ باندې هم ما ته ریپورت میلاو نشو د بل صحافي ما تاسو لکه څه وکړه هغه وایي چې 3 تاریخ باندې مې ټیسټ کړو نن 10 تاریخ ته نه پورې ټیسټ نشته هغې نه ریکارډ ورک شوی دی اخر دا چېرته نه لګیا دی حکومت د ارسره غونډوي ما سره یو دریم مینمه دی زما ملګری دی محمد فیاض په پېښور کې په سمه ټي وي کې کار کوي او ښه ځوان صحافي دی او په دې ایشوز باندې کار هم کوي هغه سره به هم لږه خبره کوو فیاض تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی ویم ډیره مننه سر ډیره مهرباني ما سره دلته رحمان ګل صاحب دی چې دا د یو علاقې مشر دی او د بازار صدر دی موږ دې سره د کاروبار په بنیاد باندې خبرې کوو خو موږ وایو چې په کوم بنیاد باندې دا لاکډاون کیږي تاسو هم یو ټیسټ ورکړی و ستاسو هم رزلټ راغلی و لږ ما سره خپل معلومات شیر کړئ چې ستاسو هغه ټیسټ او د هغه رزلټ څه کیسه وه سر ډیر یو ورته وایي چې ډیر تلخ تجربه و زما په 8 تاریخ
ما ټیسټ ورکو او سره زما د نور چې کوم زموږ دفتر ملګري دي کولیګز دي هغه هم ټیسټ ورکو ځکه چې زموږ دفتر کې ډېر زیات کسانو سیمپټمز راغلي نو په 8 تاریخ موږ نه ټیسټ واغښتو هغې نه پس بیا ماته دا میسج میلو شو چې په 72 غنټو کې به ستاسو رزلټ راشي 72 غنټو پورې ما انتظار وکړو هغې نه پس بیا ما خپل نمبر چې کوم ما سره هغې باندې راته وکړو نو هغه یو افسر ویل چې فلانې لیبارټري ته لاړ شئ یو لیبارټري والا وایي چې فلانې DHO آفس ته لاړ شئ نو هغې کې تقریبا یو هفته تیر شو یو هفتې نه پس بیا زه ډېر زیات مایوس شوم او بس زما ذهن کې دا رالو چې بس یا زما ټیسټ سیمپل چې دي هغه روک شوي وي یا مس پلیس شوي وي خو انیویز دویم هفته کې تقریبا لاست ویک هغه کې بیا راته یو کس میسج وکړو چې ستاسو ټیسټ ملو شو هغه اسلام آباد چې کوم پرایویټ لیبارټري دی هغې سره دا سیمپلز موجود دي نو تقریبا 2 هفتو دې کې 2 هفتو ګیپ رالو نو 2 هفتو پس چې ماته دا اطلاع ملو شو چې ستاسو ټیسټ رپورټس راغلي او ستاسو ټیسټ رپورټ پوزیټیو دی لکه تا ته کرونا وا بالکل او 15 ورځې تا ته پته هم نه وه او ته په خلکو کې ګرځېدې نه سر په دې کې ما ته د حکومت کوتاهي اندازه و دې نه مخکې ځکه چې دې نه مخکې زموږ نور ملګرو سره واقعیت شوي دي نو ځان بالکل سیف کړی یو 2 هفتو لپاره زه دفتر ته هم رانغلم او زما خپل چې کوم سیمپټمز هغه ما ته معلوم و خو بس هغه یو کنفیوژن و زموږ ذهن کې هغې لپاره ما ټیسټ سر ګوري دې کې د کووډ 19 علاج خو شته نه په دې کې یو شی هغه ټیسټ دی او ټیسټ رپورټ فورن ورکول نو هغې نه پس هغه بیا چې کوم افیکټ دی یا وکټم دی هغه ځان آیسولیټ کوي خپل ټریټمنټ خپله کوي د دې طریقه پوره دنیا کې دا دی خو زموږ ملک کې او سپیشلی زموږ چې کوم صوبه د خیبر پښتونخوا کې دلته ټیسټ ایون 2 هفتې 3 هفتې زموږ داسې خپلوان دي هغې اوسه پوره ټیسټ رپورټ نه دی راغلی نو هغه بیا په دې کې یو 2 هفته کور کې تیر کړي یا یو 4 ورځې کور کې تیر کړي یا هغه خپل آیسولیشن ختم کړي خو بیا هم یو 2 هفتې خپل چې کوم کوارنټاین پیریډ هغه پوره مې کو اور ویری نیکسٹ ډے چې کوم زما رزلټ ماته ملو شو هغه 2 ورځو پس ما ټیسټ وکړو نو زما ټیسټ رپورټ نیگیټیو راغلو ډاکټرانو دا وویل چې تا خپل کوارنټین پیریډ پوره کړی او خپل چې کوم انکیوبیشن پیریډ د وایرس هغه پوره شوی او ته ریکور شوی وي نو دا یو داسې خو ډېر خلک یې که نه چې هغه ټیسټ کړی وي هغه ګرځي راګرځي هغه وایي چې بس کله رزلټ راشي بیا به زه کرنټاین کېږم که نه نو لږ ماته دا ووایي چې دلته چې کوم د حکومت د خلکو ریسپانس دی لکه دا کار خو د ضلعي انتظامیه مشران په کار دی چې تاسو هغوی سره چېرته د رابطې چې کوئ نو څومره زر هغوی انفارمیشن ورکوي یا د حکومت کې بل چا سره چې رابطه کوئ په دې ټول هر څه کې د حکومت د اړخه د انفارمیشن ورکولو دا نظام څنګه و انتهایی کمزور او لیک اف کمیونیکیشن و چې څنګه موږ اشتهار کې ګورو اشتهار کې چې کوم دعوی کیږي 1700 باندې کال وکړي ټیسټ به کیږي او ډېر زر به رزلټ ملاویږي هغې بالکل د اپوزټ روانو کم چې هیلپ لاین والو ډېر زیات کوآپریټیو خو هغې څه انفارمیشن نو هغه بالکل بلینک ناستو خپل په ځای موږ ورته ویل چې دا زما نوم دی دا زما فادر نیم دی دا زما NIC دی زما هغه چېرته دی سیمپل هغه وایي موږ ته آیډیا نشته بیا DHO آفس ته موږ فون وکړو DHO آفس کې فاینل یو کس میلو شو هغه بیا موږ ته وویل چې ټریکینګ آی ډي موږ له راکړو چې فلانه لیبارټري کې ستاسو دا سیمپل موجود دي چې کوم په پکار دا دي چې کوم په هیلپ لاین باندې ناست دي او تاسو اشتهارات باندې فری ټول نمبر ورکوي هغې ته خو ایټلیسټ نم پکار پته وي چې فیاض احمد یا محمود جان بابر سے سیمپل چېرته دي کم لیبارټري کې پروت دي او په کم سټیج باندې دي نو دا یو ډیر زیات ما لپاره ډراما او زما فیملی لپاره نو هغه پیریډ کې زموږ نه صرف یو ټایم ویسٹ شو بلکې یو ذهني او اذیت موږ لپاره ډېر زیات و ته فیاض صاحب موږ سره اوسه لږې خبرې به کوو زه لږ غوندې د رحمان ګل صاحب نه تپوس کوم چې دا زمونږ وکته که نه ستاسو بازارونه باندې تاسو خپل څه څیزونه یادول چې دا څیزونه داسې دي چې خراب شو ټول په یو بازار کې چې کوم بند شوی دی په هغې کې نقصان څومره دی لکه څومره اندازه موږ ولګو چې د کم داسې څیزونه به په یو بازار دی په هغې کې یو 100 دوکانه دي په دې کې د نقصان اندازه څومره ده په دې 100 دوکانو کې نقصان خو جی زموږ بازار بوال مانو زموږ 400 دوکانونه دي په دې کې تقریبا 150 یا 200 پورې به داسې دوکانونه چې کاسمیټکس چې کم کریم وغیره دي صابون وغیره نو د دې د خرابېدو چانسز ډېر زیات وي ما خو تاسو ته ویل چې کپړه باندې هم دوړه راشي خوره پرې راشي چې هغه روزانه صفا کېږي نه نو هغه هم خرابه شي نو زموږ یو بازار کې جی لکونو روپو نقصان دی د کروڑونو روپو نقصان د یو بازار وشو
او د بازار لکه ګورنمنټ دا ذمہواری ده د حکمران چې هغه ما باندې یو کاروبار بندوي نو پکار دا دی چې ما ته ریلیف میلو شي کنه جی نو مونږه ته هیڅ ریلیف میلو نه شو د بجلی بیل پورې چې مونږ درې میاشتې هغه لاک ډاون شو چې واپس رالو نو بیلونه مونږ راواغسته زما ورور مخکې خبره کوله چې 00 نو 00 راله خو هغه اوس په ټول بیل رالو یو ځای یو دا جمع کوي لکه چې په کوم میاشتو کې په 00 راغلو د هغه یونټ اوس واچول یونټ اوس رالی هغه بیلونه رالی میټرو کې خو نه دي زیرو شي نه جی میټرو کې خو بجلی چلی کنه هغه چې ورشي نو دفتر لور شي غریب هغه ورته وایي چې بھئی دا زمون کار خو نه دی بس بیل راغلی دی جمع کا کنه جمع کې جرمانه در پسې داغي نه زیاته لګېدلې ده نو مونږ ته سری لیب میلو شو چې مونږ خو ډیر خوار شو مونږ خو ډیر غریبانه انداسې شو چې یو ځل ما आवाज اوچت کړو چې برای مهرباني حکمران د دامو کې چې بھئی کرایاني مونږ څوک مالکانو ته کرایاني به ورکوو بل مالکان هم همداسې دي چې مالکانو نه ټیکس خو پې کېږي که نه ټیکس خو ترې نه غواړي پراپرټي ټیکس غواړي او هغې ته پکار دی چې مالک ته ریلیف میلو شو نو مالک به دوکاندار ته هم ریلیف ورکړي نو موږ وایي چې د دې دپاره هم څه قانون سازي وکړي چې دا کرایانې خو معاف شي که نه 1 لاک روپۍ چې موږ د ګرانټ کومه خبره کړې وه 20 لاک روپۍ بلا سود قرضه چې 15 سال کې د هغې واپسي به وي دوکاندار به لږ په خپلو خپو باندې ودرېږي او بل تاسو یو خبره کې د ټیسټ حوالې سره زم یو خبره کوم چې زما خپل هم یو دوست بلکې 2 کسان داسې دي چې هغې یوه نیمه میاشت شوه چې هغې ټیسټونه کړي دي خو ټیسټ لا اوسه پورې رزلټ نه راغلی بل به زه دا ویم چې KMU دی که څه دا نوم ماله نه راځي خو معلومات ما ته هم دا حاصل دي ولې زم د خیر ښېګړې کارونو پسې ګرځم دومره معلومات ما حاصل کړي دي چې هغې سره د دې لانجه ده د پولیس سروس هسپتال والا هغې سره لانجه ده جي نو هغه لانجه کې دا ټیسټونه ګیر دي چې څومره 4200 روپۍ دی څومره باندې دا یو ټیسټ دی ورکوي نو هغه ټیسټونه لیټ شو هغې رپورټونه نه ورکوي او دوی چې کوم دی نو پیمنټ نه کوي نو بس دا پیمنټ هم نه شو ما ټیسټ کړی دی بس هغه پیمنټ پاتې شو د دې تپوس پکار دی چې دا ولې بل جي ما کرونه په خپله تېره کړې ده ما ډېر زیات حالات زما خراب و بیا چې کله زه الله پاک ما له ژوند راکو صحت راکو نو د هغې نه پس جي زمونږ مشر زمونږ قاید ملک میرلۍ صاحب او احتشام حلیم صاحب هغې ما ته وویلې چې حیات آباد کې 2 مریضان پراته دي او سیریس دي ستا پلازما هغې ته پکار ده A پازیټیو ده ستا نو زه جي لاړم پلازما دپاره خیبر دا کمپلیکس اسپتال ته جي هلته ما 1000 ml پلازما ورکا نو ما ویل چې 500 یو مریض ته لګي او 500 بل ته 500 یو مریض ته ولګېده او هغه بل غریب چې کوم دی نو هغه همداسې پاتې شو ما اسپتال والا ته وایي چې ما نه خو تاسو 1000 واغسته نو دا ستاسو مریض دی هم ستاسو اسپتال کې ایډمټ دی او ولې تاسو دې ته نه ورکوي هغوی زمونږ د اسپتال رولز دا دي چې دا 500 به مونږ ځان سره ایسارو نو برای مهرباني د دې موقع نه دا فایده وچتوم چې د دې معلومات دې موشي چې آیا دا 500 چرته ځي چاته دا لګي چې ما نه تاسو 1000 واغستا زما دومره کمزوري مو دومره هر څه الله رضا د پاره ته ورګلې غونډه د فیاض نه تاسو کو فیاض دا سوې لګي دي دا په ټیسټ کې مسله ده په ریپورت کې مسله ده په پلازما کې مسله ده بازار کې مسله ده په دې هر څه باندې تاسو په خپل صحافیان څه کوي لګي په دې باندې څه کار مر کیږي کم چې دی پلازما حوالې سره خبرو کو دا خو کلیر دی کې دا کلیر کول غواړم چې 500 ml او 2 ځکهالي 1000 ml ټوټل لري نو یو چې دی ستاسو په هغه باندې وینا باندې پیشنټ ته لګي او یو چې دی د پالیسی دا چې هغه ځان سره سټاک کوي او هغه هسپتال بیا خپل چې کوم هغه ته پته لګي چې دا پیشنټ واقعي پلازما ضرورت دی ورته هر یو پیشنټ دا دی کې دا یو کلیرنس غواړم چې هر یو پیشنټ پلازما لګي ضرورت نه یو ټرایل بیس لګي او اکثر دا چې کوم ماهرین دی هغه دا وایي چې پلازما هغه پیشنټ ته لګي چې کوم هسپتال یا چې کوم ډپارټمنټ طرف نه راشي نو دا کنفیوژن اکثري خلکو ته او بیا لیټر اون یو پریس کانفرنس کې دا کلیر شوی دویم خبره سر ټیسټ حوالې سره موږ دومره ګرځېدلي وو ما خپله پهله خو چې کوم هیلث ډپارټمنټ دی هغه دا نه منل بیا فاینلي هغه هم شکریه ادا کوم چې تیمور سلیم جګړه او اجمل وزیر صاحب دا ویم منل چې 2600 ټیسټ سیمپل هغه ټایم هغه ویک چې کوم زموږ لیټ شوي هغه ټایم د 2600 کسانو ټیسټ سیمپل لیټ شوي بیا هغه ومنل چې 36 غنټو کې بعد چې کوم پینډینګ کیسز دي دا به مونږه زر تر زر ته ریپورټ بچاري کوو خو ما ته اوس هم نه لګي چې کوم پینډینګ ریپورټس دي هغه کې ډېر زیات داسې پیشنټ دي چې هغه هسپتالونو کې دي او هغه کې ایکسپایر هم وشو په ټیسټ انتظار کې خو هغه پته ونه لګېدو نو دا چې څنګه دیکھیے بل خبره KMU خبرو کو KMU کې فیاض یو خبره کوم تاسو ما سره اوسئ موږ سره د وقفې نه بعد به لګوندې په دې باندې خبره کوو ګرانو کتونکو دا خبره روانه ده راځو د ورکوټ شندمې نه پس
جی ګرانو کتونکو پروګرام کې ځل بیا هر کله دا چې کومې خبرې مونږ کوو لګیا یو دا د حکومت د کار په حق باندې چې کومې ګیلې دي په دې کې یو کردار خلک وایي چې مقرر کړی شوی چې کله به د ټیسټونو خبره کیږي کله به د سمارټ لاک ډاون خبره کیږي کله به د دې ټولو معاملاتو خبره به کیږي نو دلته څه خلکو ته د دې خبرې اجازت ورکړی شوی چې अब په دې باندې خبرې کوي او هغه زموږ د هر ضلع ډیپټي کمشنر وي د هغې سره اسسټنټ کمشنراني او هغې سره خلک وي چې هغه به دا سوال جواب ورکوي چې په دې علاقه کې دا سمارټ لاک ډاون ولې وشو د دې نه څه نقصان کېدو خطره وه او د دوی نه به موږ دا تپوس کولو چې دوی له چا دا رپورټ ورکړی چې دلته مریضان شته ځکه چې ډېرو علاقو کې خلک وایي چې هلته خو مریضان نشته دی او په هغه علاقو کې هم سمارټ لاک ډاون شوی دی کاروبار بند کړی شوی هر څه بند کړی شوي دي نو موږ کوشش وکړو په دې ټول پروګرام کې چې زموږ دوی سره خبرې وشي خو همغه حسب معمول همغه خبره ده کومه چې اکثر زموږ دلته وي چې کله زموږ د سرکار نه د جواب ضرورت وي چې موږ ته زموږ رهنمایي دي وکړي او جواب دی راکړي خلکو ته دې ووایي چې دا ارس ولې داسې وشو نو زمونږ رابطه نه کیږي لګیا ده ځکه چې هغوی خپل ټلیفون نه اوچتوي لګیا دي او چې چا اوچتم کو نو هغه وایي چې زه اوسګار نه یم نو په دې باندې خو دا خو زموږ یو مستقل مسله ده په دې باندې داسې نه ده زما د فیاض نه لږ ساعت مخکې هم تپوس کړی چې د کیمیو په خبره باندې دې هم خبره وکړي او د سرکاري خلک چې څنګه جواب نه ورکوي په دې باندې دې هم خپله تجربه را سره شیر کړي فیاض هغه خپله خبره به را سره پوره کړي کیمیو والا جی بالکل دې کې ما دا خبر وکړو چې کیمیو والی سره پهلا که خدا و چې دې کې 15 سټاف ممبرز هغه پر پوزټیو راغلي او هغې نه پس دا بند شوی یو ویک لپاره هغه چې کوم پینډینګ کیسز و بیا دې کوشش وکړو زموږ ایکس چې کوم ډي جي هیلث و هغه زما خیال په دې لانجه کې بیا لاړو هغه په دې فیور کې نه و چې دا مونږ ایم او یو ساین وکړو د پرایویټ لیب سره هغه په دې فیور کې نه و د اگینسټ نو بیا دا لانجه روانه او دا چې کوم مېلمه ناست دی زموږ تاجر بھائی دا بالکل صحیح وي دی کې یو ایشو روانه و د خپلو کې نو هغه بیا تیمور سلیم جګړه پرایویټ هسپتالو سره چې کوم لیبارټریز دی هغې سره ایم او یو ساین کړو خو د هغې فایده اوس هم مونږ ته نه ښکاري ایون پرایویٹ اسلام آباد لیبارٹریز ته پر ډیلی حساب باندې 70 to 80 سیمپل دي اور ویچ آر نتھنگ بالکل نہ ہونے کے برابر دی دا کم سے کم پکار خدا دی چې د پرایویٹ لیب سره ایم او یو ساین شوی دی هغه پیسې چارج کوي حکومت نه خو پکار دا چې کم سے کم یو 500 نه 1000 پورې سیمپل ورته کوي خو دا لیک اف مینجمنٹ زموږ ډیر زیات کووډ 19 اسپتال کې ګورو یا ایڈمنسټریټیو سایډ ته ګورو لیبارټریز ګورو یا ډي جی هیلث هغه کې ګورو یا د ډسټرکټ پېښور چې کوم ضلع انتظامیه دی هغه مونږ ګورو نو دې کې ډیر زیات لیک اف مینجمنٹ دی لکه ټول د ماحول کې زما په خیال کنفیوژن چې کوم د شروع نه را روانو نو هغه اوسه پورې هم موجود دی لکه مونږ تر اوسه پورې په نتیجه ونه رسیدو چې دا کار به څنګه کوو او څوک به څه کار کوي بس هر سړی لګیا دی کار کوي او ټول مونږ کار کوو لګیا خو پته نشي چې هغه کار څه کوي همدغه رنګې ده بالکل تاسو بالکل صحیح وي ټول کنفیوز دي او سر دی کې لیک اف مینجمنٹ دومره زیات دی یو افسر ته دا پته نشته چې فلانه افسر ایوننګ کې څه فیصله کړو او ایوننګ والا ته دا پته نشته چې مارننګ والا چې کم انچارج راغلی هغه څه احکامات جاری کړو نو دا تاسو د پدې غیر سنجیدګۍ د دې اندازو لګوي ډیر زیات ایون ډسټرکټ ایڈمنسټریشن طرف نه فیز 4 کې حیات آباد میډیکل کمپلیکس روډ کې سمارټ لاک ډاؤن لګئی او ډاکټران نرسان نه پریدي هغه ته دا اجازت هغه شوی دی چې تاسو ډاکټرانو بیا احتجاج وکړو نرسانو کدا خو موږ ډیوټي له روان یو اور کووډ کمپلیکس کې ډیوټیانې دي خو هغې نه باوجود هغې ته اجازت نه د علاج ټولو کې غټ مرکز هم هلته دی د علاج ټولو کې غټ مرکز هم هلته دی که نه بالکل بالکل ایچ ان سی رحمان ګل صاحب تاسو په دې اخرنۍ لمحو کې به څه ویل غواړئ چې حکومت دا چې څه وکړه نو که د دې څه ازاله کول غواړي یا خلک د حکومت نه څه غواړي لګیا دي او که نه خلک یو بل سره څه کولی شي په دې هر څه کې او خلک خو دا دي چې یو بل سره خپل ځاني خو څه نشي کولی ځکه چې ټول ووالی شو په دې لاکډاون باندې او حکومت نه موږ دا مطالبه کوو چې حکومت ته څه نه څه ریلیف تاجرانو ته ورکړي چې د هغوی مالي چې کوم نقصانات دي چې هغه لږ پوره شي او بل دا وایي حکومت ته چې زموږ مشرانو هم دا خبره کړې ده چې سی ټي کې ګیټونه دي چې سی ټي وال کم دی د هغې ګیټ نه چې کم خلک راځي عوام راځي یا کسټمر راځي بازارونو ته نو هغوی د دې پابند کې هغه ګیټونو سره ولاړ دي چا ماسک نه دی اچولی
بالکل هغه مر پرېږدي خو زور دی دکاندار ته زور دی تاجر ته نه وروړي چې بس تاجر دکاندار دی بند شي نو دا وبا ختمه ده او که دکاندار کولو وي نو دکان نو وبا زیاته ده نو موږ نه چا تپوس هم ونه کړو یو سرکاري څو کسم رانلو موږ ته چې موږ ته ویل چې تاسو باندې څه تېرېږي ستاسو حالات څه دي زموږ دکانداران غریبانان داسې دي چې سفید پوش خلک دي او یقین وکړه چې هغوی دې وخت کې د رزق دپاره باقي الله تعالی ورکوي رزق خو هغوی دې دپاره حیران دي چې هغوی سره د کور د خرچې دپاره هم پیسې نشته چې هغه کور کې خرچه وچلوي اوس زمونږ هغه لاکډاون چې کوم دی نو نن دوی ختم کو هم په ډېر دغه باندې چې دوی ویل 7 ورځې نور هم دي چې مشرانو خبرې وکړي او ډي سی صاحب د هغې احکامات جاري کړه چې لاکډاون کم یو سی 17 کې شوی او زه دا وایم چې نوټیفیکیشن د ټول یو سی 17 شوی او ظلم چې کم سړی د قانون پاسداري کوي هم هغه بازار سره ظلم وشو چې زه په خپله دغه بازار 19 سال نه صدر یم او زه د قانون پاسداري کوم د قانون حکومت سره تعاون کوم زما بازار سره صرف دا ظلم وشو باقي ټول ګر چاپېره ټوله یو سی کولو او زما بازار سره ظلم وشو زما فریاد هم څوک نه اوري نو ډېر افسوس سره دا خبره کوم او ډي سی صاحب ته دا وایم بل دا خبره ده چې بعضې ځایونو کې جي دا څه شوي دي چې په یو ماسک باندې چې یو دکاندار ماسک نه دی اچولی یا 2-3 نه دی اچولی نو هغې سره ټول مکمل بازار دی سیل کی ټول مارکیټ سیل کی نو آیا دا د دې ټول مارکیټ ګناه ده چې کم دکاندار په ایس او پي باندې عمل نه کوي بالکل هغه دکان سیل کوي هغه دکان جرمانه کوي څه چې کوي او کوي خو دا خو یو دکانداري شروع ده چې پورا مارکیټ سیل شي بیا د هغې نه باری باری جرمانې نو زه خو دا ویم یو خو خلک هسې والې شوي دي تباه شو بل غټې غټې جرمانې جي پکړ دکړ باندې صحیح ده صحیح ده زه لږ بس تاسو ډېره مهرباني تاسو وخت زموږ په ختمېدو دی زه فیاض نه تپوس کوم فیاض یو دا ګیله هم ډېره زیاته راځي چې حکومت په وړو وړو خبرو باندې لګیا دی جرمانه کوي پولیس والا ته ویلی شي چې 5 بجې به دوکانونه بندېږي دی په کم 5 بجو نه هلته راشي کاروایانې شروع کړي څه خلکو دا ګیلې کولې چې په زوره باندې که چا دوکان ایله بندۍ لګیایي دی بیا هم د لاس ونیسي چې تا نو بند کړی ما خو ته لاس په لاس ونیوې بیا د خلکو نه جرمانې وصولیږي لګیا دي او دا لګیا دي دا په مشکل کې نور هم په خلکو کې مشکل جوړي دا انتظامیه آیا داسې مشکلات جوړي بالکل جی دې کې د انتظامیه غفلت هم شته خو دې کې سره سره دا ویم چې زموږ تاجر برادر ډېر زیات پکې کردار شته ډېر زیات دکانداران مونږ ګورو هغه 5 نه پس هم کولوي تاسو حکومت سره کوپریشن باز دی هغه کوي مونږ منو دې حوالې سره چې کوم احتشام حلیم صاحب هغه هم ډېر زیات چې کوم سټانس دی هغه بالکل هر ځای کې علي خو بعض دکانداران مونږ ګورو کې ډایننګ اوس بالکل منع دی ډایننګ هوټل دننه ډایننګ از ناٹ الاؤډ خو هغې نه باوجود ډېر زیات مونږ د ښار دننه ګورو د حیدرآباد کې ګورو ډایننګ رواني نو ښار کې هغه ورځ لاړم نو ښار کې خلک ناست وو په ډېر ګڼ شمېره تعداد کې اور ډایننګ اور ډینر روانو خو دا خو اوس قصوروار خو مونږ یو که نه زموږ چې کوم تاجر برادر هغه هم پکې قصوروار دی ماسک وداؤټ ماسک غټ غټ لیکلي چې نو سروس without mask خو هغې نه باوجود سروس خلک هم تاسو وایي چې خلک هم ذمہوار دي او دې وخت کې چې کوم زمونږ لکه نور ډېرې مسلې دي خو خلکو کې هم مسله شته ستاسو هم کور ودان رحمان ګل صاحب ستاسو هم ډېره مهرباني تاسو راغئ ګرانو کتونکو موږ نن لغونتې کوشش کولو چې په دې عامې سوسایټي لږه خبرې وکړو بجای د دې چې حکومت سره خبرې وکړو چې کوم مشکلات جوړ شوي چاته څومره نقصان رسېدلی دی د حکومت د پوهې په هغه لیول باندې لغوندې ځان پوه کړو چې حکومت څومره پوه دی په دې خبره باندې نو نن هم خلک دا ګیله کوي چې د حکومت پوهه چې کومه ده هغه عمره نشته چې څومره په کار دی چې دومره وخت نه پس شوی وي سبب د خیر بیا نوي موضوع سره ستاسو مخې له حاضرېږو ما ټول خلک خپل دعا کې یاد ساتئ د الله په امان